ناظرین السلام علیکم ناظرین کله نه چې د امریکای نوی صدر ډونلډ ټرمپ راغلی دی نو پاکستان کې او افغانستان کې بلکې په دې حواله یو ډیبیټ چلیږي چې یاره د ټرمپ پالیسی به څه پاکستان حواله سره افغانستان حواله سره نن زه لومړی خبره کوم چې د ټرمپ پالیسی څه کیدی شي د افغانستان حواله سره دغه خیر دغه چې کوم اناګورل سپیچ و لومړی چې کله هغه ووت واغسته او هغه کم تقریر وکړو نه په هغې کې نه د پاکستان ذکر و نه د افغانستان ذکر و نه پکې د هند ذکر و بلکې ټوټل چې دی د امریکې خپلې مسلې په هغې باندې فوکس و خو دا ده چې افغانستان یو ډېر اهم هیواد دی او خاص توګه د امریکې په سیاست حوالې سره خبره وکړو ګوره کله نه چې طالبان رالل نو کو دا وخت موږ وګورو باوجود د جګړو نه دغه نه که د افغان حکومت یا د طالبانو امارت اسلامي حکومت چا بچ کړی هم دی نو هغه د امریکې امداد هغه کولاپس ته نه دی پرېښی بلکې دونه پیسې ورکول چې یاره لکه څنګه چې ډونلډ ټرمپ کمپین سپیچ کې ویلي و چې یاره مونږ په اربونو ډالره دوی له ورکوو نو بیا پکار ده چې د دوی سره زمونږ کومه وسله پاتې شوې ده نو په دغې باندې به هم خبر کړو چې یاره د دې به څه اثرات کیدی شي خو دا یو خبره ده چې هر څه باوجود چې لکه طالبان حکومت امریکې بچ کړی دی او بلکې دا یو پرسپشن دی چې یاره طالبانو له افغانستان ورکړی هم امریکې دی او پالیسۍ لاندې چې هغه جمهوریت حکومت ورته کمزوری کو طالب سره شپږ تقریبا 20 میاشتې خبرې اترې وکړو د هغې نه پس ورته افغانستان حواله کړی دی خو بل طرف ته دا ده چې په د ټرمپ کوم کمپین و په هغې کې د افغانستان نه د امریکې د افواجو د وتلو باندې ډېر زیات تنقید شوی و دا به وي چې یاره دوی ډېر په تادۍ باندې راووتل او ډېر لوی نقصان یې وکړو افغانستان یې هغه خلکو ته حواله کړ چا سره چې مونږ 20 کاله جګړه وکړله او بیا دا به وي چې ډېر زیات فوجي او نور اسټس چې کوم دي په اربونو ډالره هغې هلته کې پرېښودلو دا نو په دې باندې به بیا د بایډن اډمنسټریشن باندې تنقید به هم ډېر کو او بیا به دا هم وي چې د هغې باوجود هم هغوی له اربونو ډالره ورکوي چې هغوی وساتي حکومت له وساتي اوس دا یو خبره ده خو بله دې یو حقیقت دی یو رپورټ مطابق کله چې امریکا وتله نو په افغانستان کې کافي اسلحه چې کوم دی وسله پاتې شوې ده په دې کې خو دوی وایي چې لکه تقریبا 6 لکه مختلف د ویپنز وسله چې کومه ده دا پاتې شوې هغې کې لکه د کوم سمال آرمز کې زیاتره مونږ دا ویلی شو چې لکه هغه پاتې شوې ده څه تقریبا 1,63,000 د ریډیوز کمیونیکیشنز چې مختلف د کمیونیکیشن لپاره لیټیسټ ماډل چې کوم دی هغې دلته کې د پاتې شوي څه 208 جنګي جهازونه دا ډېر لوی تعداد دی 208 ایرکرافټس یعنې جنګي جهازونه پاتې شوي دي داسې چې کوم دی هلیکاپټر یې پاتې شوي دي داسې چې کوم دی همویس دغه پاتې شوي دي او فوجي ګاډي چې کوم دی فوجي او نور ګاډي چې دي تقریبا څه دوی وایي چې یاره 90,000 هغه پاتې شوي دي داسې بیا انټیلیجنس اکوپمنټ داسې بیا ایکسپلوسیو د ډیټونیشن والا اکوپمنټ داسې نور د کمیونیکیشن حوالې سره چې کوم دی کوم چې دی سپایي دپاره یا د فوج دپاره ضروري لیټیسټ ماډل چې هغه دلته کې په دې خطه کې د بل چا سره نشته هغه دلته کې د هغوی نه پاتې شوي دي اوس دا به لکه ټرمپ خو دا وایي کوم سپیچ کې چې هغه خبره کړې وه چې یاره که مونږ طالبانو سره یو خو ټیک هیسټي وډرال وشو مونږ خپل فوج ته ډېر نقصان ورکړ مونږ خپل فوج مضبوطول غوښتل او بایډن اډمنسټریشن چې کوم دی هغه کمزورې کړ نو اوس یې دا اربونو ډالره مونږ ورکو طالبانو له نو دا به زه بندومه او دا به زه داسې بندومه چې یاره د دې په بدله کې به زه د دوی نه دا زمونږ چې دا کوم اسټس پاتې شوي دي فوجي یا غیر فوجي دا به دوی مونږ له واپس راکړي نو په دې خو به خبره کوم خو څه پرسپشن حوالې سره هم دی چې آیا دا ممکنه ده یو خو دا دی چې د خطه کې که چین دی ایران دی پاکستان دی نو دا یو یاره هم د شروع نه چې یاره امریکا د طالبانو یا د امارت اسلامي د حکومت چې کوم دی دا په دې خطه کې د خپل مفاداتو لپاره د چین خلاف د ایران خلاف د روس خلاف او د پاکستان خلاف استعمالوي شي یو دا ده بله دا د کله نه چې د امارت اسلامي راغلی نو د امریکې او د امارت اسلامي ترمنځ په کاونټر ټیرریزم کې ډېر زیات کوآپریشن دی دا هم خبرې کېږي انټیلیجنس لیول باندې د ISIS خلاف چې کوم دی انټیلیجنس شیرینګ ډېر زیات کېږي د القاعده دا ریپورټس هم دي اوس دې کې دا دی چې آیا امریکا
به وغواړي که چېرې دا وسله غواړي د دې نه واپس نو لمبې خو طالبان امارت اسلامي ډېره مشکله ده که ناممکنه نه ده خو مشکله ډېره زیاته ده چېرې هغوی دا څیزونه ورته واپس کړي چې اوس نه واپس کړي نو بیا به ټرمپ اډمنسټریشن څه کوي آیا معاشي دباو به راولي که سیاسي دباو به راولي کم ټولز به استعمالي آیا د نېشنل ریزسټنټ فرنټ چې مخالفین دي د هغوی سره به مدد کوي یا به هغوی تسلیموي که نه طالبانو سره خو یو پرسپشن دا هم دی چې یاره پاکستان هم نه غواړي امریکا هم نه غواړي چې یاره لکه د طالبانو د حکومت دی دا د منځه لاړ شي اوس دلته کې دا خبره د ډېر څه داسې عجیبه عجیبه د یو بل په ضد باندې رایې دلته کې شته دی اوس یو سوال بل هم دی لکه خدای مکه که امریکا د افغانستان باندې د امداد بند کړي نو افغانستان د مخکې نه لکه په 2021 کې چې کوم د UN رپورټ راغلو نو په هغه ټیم کې ویلو چې یاره 1300 میلیونه سیوا افغانان چې دي هغه د خط غربت نه لاندې دي یعنې هغوی ته د 2 وخت روټۍ نه میلاویږي اوس چې دا کم حالات تیر شو نو په دې کې حالات نور هم ډېر زیات خراب شو د دې مطلب دا دی چې نور ډېر افغانان چې کوم دی هغه به د خط غربت نه لاندې تلي صنعت نشته تجارت نشته نور د خلکو حالت چې کوم دی ډېر خراب دی بیروني امداد صرف دغه امریکې د لاسه دی نور کمی دی ګاونډي هیوادونو سره هم تعلقات ټیک نه دي اوس خدای مکه که چېرې دا امداد هم بند شي نو دا خو به د افغانانو حالت نورم زیات خراب کی نو دا چیلنجز هم دي چې لکه ټرمپ خو غواړي هم نو زما نه د خیال چې یاره لکه دې طالبانو باندې یا دونه دباو راولي یا هغه چې څنګه وي دښمن ورته ډکلیئر کړی دی چې یاره د مکمل دښمنان یې ډکلیئر کړي نه به پاکستان دا غواړي چې یاره د طالبانو خلاف دې داسې دغه وشي چې یاره د حکومت نه لرې کړي شي نه به نور ملک ځکه چې دا به دوباره افغانستان یو بلې جګړې ته چې کوم دی اندروني او جګړې ته یعنې انټرنل وار چې کوم دی هغې ته به پوش کړي نو پاکستان هم نه غواړي نو سچویشن ډېر ګران دی لکه ټرمپ چې سوي زما نه د خیال چې هغه دا دلته کې وکړي هغه به ډېر څه غواړي او نه زما دا خیال دی چې هغه ته به دا وسله واپس میلو شي یا دا کوم فوجي اسټس دلته کې پاتې شوي دا به ورته واپس میلو شي البته دا ده چې اوس د طالبانو په ډیپلوماسي باندې منحصره ده چې هغوی څنګه ډیپلوماسي کوي ځکه چې یو طرف ته پاکستان هم دا ګیله کوي چې یاره کوم تحریک طالبان عسکریت پسند دي هغوی هم د هغه وسلې استعمال کوي کوم چې د امریکې نه په افغانستان کې پاتې شوي د هغه ډېره ماډرن وسله دغه د پاکستان فوج او د سکیورټي ادارو سره هم نشته نو چیلنجز ډېر دي خو زما خیال دا دی چې یاره د دباو او د پریشر په ځای باندې یا د ډېر هارډ ډیسیژنز په ځای باندې به چې کوم دی کوشش به دی چې یاره پولیټیکل پریشرز اکنامیک پریشرز خو هغه هم د یو حده پورې استعمالیږي او په دې کې د سیمې د هیوادونو رول هم بیا ډېر زیات